100% دی نو تاسو لکه دې نه دوګنه پکار دی چې 200 ګنا زیاته به تاسو د دې عقیدې احساس کوئ ځکه د دې شخصي کار دی ستا اجتماعي کار دی دې د ځان ذمه دار دی او ته د امت ذمه دار دی امام ابو حنیفه رحمه الله په لارې روان دی ماشوم سره هلک تاسې منډې وایي وی بچې خیال کوو نه غورځئ چې خوله به دې ماته شي وی بابا زما پرېږدې دا خپل غم وکړه که زه وغورځېدم زه وغورځېدم که ته وغورځې ټول امت به راته وغورځوي چې خو ډېره قیمتي خبره وکړه لاړ شاګردان یې راغونډ کړو هلکه زه چې خبره وکړم نو په پټو سترګو یې مه منئ قرآن او حدیث باندې پیش کړئ او که قرآن آیات یا حدیث درته واضح میراب شي ما خبره وکړئ ما یې منئ ولې تا په لاس کې امت دی تاسو که امت دی تاسو که یو قوم دی ته د جماعت په ممبر محراب امین یې ته به د هغه ځای نه چې کومه خبره کوي ستا د قول او د فعل ستا د کړو د وړو نور احساس تا نه ښکاري دا تصور یې باندې وښایي دې وجې نه د ملا ذمه داري په دې کې ډېره زیاته ده د فاضل ذمه داري په دې کې ډېره زیاته ده زمونږ د نوجوان فاضلان چې کله په سټیج باندې کېږي نور لګي خو نور د انجام د مړخولو چل ولا بیا نور قوم تفریق راوړي جداوالی راوړي نن دا امت ته جوړ محتاجه دی ټول هر څوک کولی شي نن د جوړ محتاجه دی زمونږ بدقسمتي دا ده چې موږ داسې یو جذباتي دور نه تېرېږو چې په دې کې هر یو په پوزه باندې مجتمع او بیا خاص کر ملا دی چې ممبر محراب ته کېني او دا لوډ سپیکر دی او خدای دې خیر کړي نن د سوشل میډیا کله مناظرې او کله مجادلې او کله څه شي او کله څه شي او کله څه شي ټول امت لړزر کړی دی په ټول امت په فتنه کې اچولی الله مالا بني آدم وقولهم یوزن امام بخاري دی فاضل ته بچې میدان ته خو ځې خو خیال کوه ستا د ژبې نه چې څه وځي که نه یوزن دا دلته هم تللی کېږي او هلته هم تللی کېږي دلته تلونکي د عوام دي او هلته تلونکي چې دی هغه خدای دی ونضع الموازين القسط ليوم القيامة دې څنګه تولي دې ملا ته وګوري د ده د خولې خبرې د خولې نه څه راووتل دې سره د ده معیار باندې دې څومره اوبه وکړي دې څومره اوبه وکړي نو ستا د خولې نه چې کومه خبرې دا ستا د شخصیت ترجماني ده ستا د کړه وړو ستا د معاشره کې تګ راتګ دا تعلق او د سوسایټۍ سره ستا د روابط دا ستا د کردار ترجمان دي ان اعمال بني آدم وقولهم یوزن دې نه ته پېژندی شي چې ته په معاشره کې څه کوې ته په دې معاشره کې جوړ راولي او که توړ دې وجې نه ما خپلې فاضله وروره کله چې ته دې معاشرې ته لاړ شي نو د امام بخاري د اخري وصیت چې درته یې کړی دی ان اعمال بني آدم وقولهم یوزن د دې ډېر خیال کوه ستا کړو وړو کې به اثر باندې کېږي چې ستا په دې کړو وړو کې د چا نمایندګۍ د هغه نمایندګي اثرات په دې کې راشي ته چې نماینده یې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پکې چې ستاسو په دې سم باندې خلک شوی دی دا وراثت نبوي دی دا هغه وراثت تاسو په دې کې دلاو شي یوه دا پکې ستا منصب نه ده دا پکې ستا عہده نه ده دا پکې ستا دپاره د خوشحالۍ په ځای د یو اساسي ذمهدارۍ پیغام دی مولانا صاحب دی الله وکړي مو عبدالحق صاحب رحمت الله علیه هغه به د بزرګانو دا واقعه به وپېښ کړه او داسې به هم وه چې بلکې د حضرت علي رحمه الله د دې بزرګانو باره کې چې دې کله فارغ کړل نو شیخ څخه به لاړل ویې صاحب دا پټکې خو تاسو مونږ له په سر یې ځای خو مونږ ګران نه چې دې پټکې حقه ده دې وجه مولانا صاحب کله طلباو ته یې بچې طلباو ورته موږ نصیحت وکړه
صاحب وی نصیحت دا دی چې دا پټکي د لمون په سر کې دا پښتو کې راغلی چې موږ پښتو کې څنګه راکاږو دې پټکي ته د مشرانو چې کوم دا سلسلې سره راغلی دی نو په مهنت سره یو لوی عزت مېلاو شوی دی او که تا دا پټکي هغه لاجو نه ساته ټول په دې معاشره کې پاتې شته او د دې معاشرې د رنګ کې رنګ شته دی او په سر دې پټکي ومئ ګیله دې هم ده د پیغمبر د وراثت دعوه هم کوي او بیا به ایمان بیا دروغ وایي بیا حرام خوري بیا ناروا کوي او تا د دې پټکي لاجو نه ساته دا پټکي دې بدنام کراته نو خلک به وایي څنګه دا پټکي والا دی دا کړي به استاد داسې هغه استاد به داسې دا څومره سلسله د سنت چې امام بخاري ته ورسوله دې ټولو باندې بدګمان شي دا پټکي پښتو کې دې وجه د مخکولي فاضله وروړه چې میدان ته رواني نو ناماله بني آدم او قول ابوزن تا تاسو کې د دې پټکي او احساس درکړي چې ګوره خیال کوه دا پټکي چې ستا په سر وي ستا د وړې وړې خبرې ګورې توکي خلک قیمت لري ته به هله دې میدان ته ځې او دې میدان کې به د دې پټکي لاج به هله ساتي او ته به د دې حامله نه ګرځې چې ته د دې پټکي تقاضي کوې مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي مکتوبات رباني کې وایي دا عالم چې علم وکړي نو ټولو ته نه څه مولا پکې ګمراه هم شي څه مولا پکې بېدینه هم شي څه مولا پکې لاړ شي دین ته بدنامۍ ذریعه وکړي تاسو ګورئ دا ډېر مولیات په دې مارکیټ کې ګرځي او په ترتیب باندې خبردار بورډ لیکلي چې کرایه کې یې خالي نو لیکلي کله د یو ډنډهمار وي کله د بل ډنډهمار وي هغه دین جامه خرابوي نو مجدد الفسانی رحمه الله وایي دته داسې وشي چې دته یو امانت حواله شي کار یې وکړي دا هغه دي چې العلماء ورثة الانبیاء دې کې وجه دا الف لام په دې العلماء کې الف لام جنسي نه دي چې هر یو مولا دې راپاسي دې وارث نه دي آیا تر باندې کردار ته یو ګوره د معاشره کې ته دې کړو ورو ته یو څه کوي ستاسو نه دا روان ته څه کې شو روان کړو ورو دې څه دي په دې کړو ورو کې دا تاسو په دې کې تاسو د وراثت څخه یو کنيشته که هغه د پیغمبر وراثت ته راغلی نو ستا دا کړو وړه به شخصي نه وي باید دا به اتباعي وي